معبود من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، د رمضان المبارک د تیریدو نه بعد د شوال المکرم دا ړومبنۍ جمعه ده. همداغې سره مناسبت په بنیاد د قرآن کریم د سوره حجر آخري دو آیتونه ستاسو وړاندې ولوستی شول اور د جناب امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د فرامین عالیه او طیبه او مقدسونا یو حدیث مبارک چې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہو اور مسلم شریف کی ذکر شوی دی. هغه ما تاسو وړاندې د الله په توفیق ولوسته. په دې آیت اور په دې حدیث روایت کې عبادت د دوام او د استمرار او د همیشګیرۍ تعلیم داسې نه وه چې رمضان تیر شو گویا کې بس عبادتونه ختم شول، اوس بل رمضان پوری بلی روجی پوری منگا زندگی بغیر د بندگی نه به تیرو که الله زندگی راکړه نه، بلکې رمضان تیر شو معبود شتا هغه زوال فنا او مرګ ناراضي. هغه هو الحي لا يموت دے اور هغه معبود تعالی زندگی هم درکړی دا، موقع هم درکړی دا. نو پدی زندگی کی تمام عمر مسلسل دا اللہ عبادت بکے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ستا دا عبادتونا دا معبود بندگی دا معبود دا با تر مرگ پوری وی. اس پتہ نہ لگی چی دا مرگ کلا رازی، لیکن موت پوری بتا دخپل معبود عبادت کے پا معبود خو موت نرازی، پا عابد با موت رازی. ددی وجینا دا عابد دا عبادت انحصار، ددی عابد دا موت پوری شوی دا. دادی یو میاشتی دا دو میاشتو دا سورزو خبری نوی. انبیاء کرامو چی خپلو بچو تا وصیتونا کول
نو پاغي کی یو وصیت داو لا تموتن الا وانتم مسلمون. ګوره بچو چې مرګ د لرازی نو په حالت د بندګۍ د الله راشي مسلسل دوام سره استمرار سره د الله بندگی کوي چې موت راځي نو په بندګۍ د الله کې راشي. اوس د دې موت د وخت خو پته نه لګي نو همیشه همیشه د الله په عبادتونو مصروف اوسئ چې تاسو لا هر کله مرګ راشي نو په عبادت کې د الله په بندګۍ کې د الله د رضا په کارونو کې راشي. حدیث کې راوی صحابي راغله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي اے د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کم عمل الله ته خوږ دی الله ته ګران دی الله ته خوښ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حال مرتحل الله ته ډیر خوښ دی حال مرتحل. د دې حال مرتحل یو معنا علما د حدیث داسي کوي چې جهاد نه واپس راغې سورلې نه کوشو حال خو بیا په سورلې سور روان شه جهاد د پاره مرتحل. میانس کی وقفه نه دا کړي دمی نه دی کړي سستی نه دا کړي لار اغلی نه دی چې بیا روان شه اعلان د جهاد وخت ورو رسید لا واپس شوی نه دی چې بیا روان شه دې ته ویل کیږي حال مرتحل. بعض علما د دې معنا داسي کوي قرآن لا ختم نکو والناس چی سمدستی بیا شروع کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا حال مرتحل دے چی ختم پسی بیا شروع کئی مانا شیطان لا موقع نور کئی شیطان نہ خوشالی چی باسوس خروجہ تیر شوا قرآن ختم شو قرآن بن شنا دوبارہ شروع کی د شیطان ملامات کی دا غزل اوچي چې وای زمو خټول زندگی به د الله بندگی وي مو خټول عمر د الله په عبادتونو کې به تیرو دې ته ویل کېږي حال مرتحل. د دې وجینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چاچی د رمضان روجیونی ولی اور رمضان نہ بعد بھی آپ شوال کی شپگ روجی ونیولے رمضان نہ بعد بھی آپ شوال کی شپگ روجی ونیولے داسی شوالا کچی دے طول عمر روجش دے طول عمر روجش دمرا اجر دمرا ثوابنا با اللہ ورکی دی شپگ روجو دا پارا تسلسل لازمی نہ دے دا د وړو کی اختر ټوله میاش پدې کې شپږ روزي چا برابر کړي پدې نیت چې د نبی علیہ السلام سنت اور د الله د حبیب وینا د یو روزه اونی ولا درې سلو رزي بوزه شو بیا اونی ولا بیا درې سلو رزي بوزه شو د دې میاش دی د ختمېدو پورې د شپږ روزي پوره کړي پدې میاش کې فکان کصیام الدهر داسی شوالا کچی دے طول عمر روجش. علماء دا حدیث کو پدی کی حکمتون ذکر کئی سناشنا ناشنا خبری کئی چی دا دا طول عمر دا طولی زمانی دا رجوع ثواب پدی ولی ملاویگی زکا یو نیکی یو پلس اللہ ورکی وعدہ کرے دا اور بیا دا نیکی خواغا نیکی دا چی پدی کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ہم دے دا پا درجہ دا سنت کی ہم دا او دا اللہ دا حبیب حکم ہم دے
اور دا په زبان حال اقرار دے په درد الله کی چې الله ز ژوندی ما نو زبا ټول عمر ستا عبادت کوم که رمضان تیر شو هم به کوم روجی بنی سم بیدا خبری شاید د زمانی د فتنو د زیاتوالی د وجینا زړه ته کوزیدونکي نشي پته نه لګي چې دا حالات کم طرف ته روان دي اور د الله بندګانو کم پله مخه شوې ده خو ښکاري داسې چې ډېره موده به پکې نه الله دې رحم وکړي رمضان تیر شو د جمعتونو حالات د عبادتونو انداز د عبادتونو شوق او جذبات هغه نهایت د ملامتیا خبره ده چې زه د هغې اظهار وکړم ورځ په ورځ دا خبره داسې طریقې سره روانه ده چې بندګان د الله د بندګۍ نه زړه توري کېږي لګیا دي وایرس راغی ټول آفت او مصیبت په جوماتونو راوغورځېد الزام ولګېده ولې که جومات کې خلک د الله د عبادت دپاره رالل نو دا مرض به خور شي مرګونه به وشي تباهي به عامه شي نو مزه دې کې مولیانو خپل کردار ادا که من ملامت فتوی میلاو شوی مزه به مزه موږ دپاره کورونو کې مونځونه وکئ تاسو له خو بهانه د الله عبادت کوه تر دې چې تاله مرګ راشي بعضې علماو دا معنا هم کړې ده وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ که د الله په بندګۍ کې د الله په عبادت کې مرګ هم راشي نو دا مرګ هم قبول کا که ته د الله په عبادت مړ شوي نو دا مرګ دی هم ښایسته مرګ دی دا مرګ هم ډېر د سعادت مرګ دی هغه خوش قسمت او خوش نصیب اور با سعادت او با مراد چې الله په لاره کې د الله د کلمې د توحید د اعلان دپاره جنګېږي اور بیا شهیدان ګرځېږي مرګ والا راځي نو قرآن وایي لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون دا سوچي د الله په لاره کې د اعلان د کلمت الله دپاره د الله په بندګۍ کې د الله د رضا په کارونو کې مړ شه دته مرګ مو وایې مړ مو وایې بس مړ مو وایې دته د عامو مړو غوندې د مرګ نسبت مه کوئ الله فرمایي دا ژوندي دي ژوندي دي ژوندي دي فخر الدین رازي ډېره عجیبه خبره کوي شهید خو مړی دی خو قرآن ورته ژوندی ولې وي ځکه چې مرګ سره اعمالو اجر د اعمالو ثوابونه ختم شي شهید له داسې مرګ میلاو شه چې د ده په مرګ د ده د ثوابونو سلسله نه بندیږي شهید له داسې مرګ میلاو شو چې د ده په مرګ د پسې د اعمالو د اجر سلسله نه بندیږي کومه وعده چې الله خپل نبي سره کړې ده چې زما نبي ان لک لاجرا غیر ممنون تعالی به داسې اجر او داسې بدلی وي چې هغه به بندیږي نه هغه ادریږي نه هغه ختمیږي نه غیر ممنون قصید شهدا و شرافت و فضیلت و عظمت دے اللہ فرمائی شہیدانم ژوندي دي دا غي اجر او دا غي نیکی او دا غي
کئی عملنا جوان پنام اعمال کی بلی کلی کیگی مرگ پا بندگے دا اللہ کی راگے وعبد ربک حتی یأتیک الیقین دا اللہ بندگی کوئے کہ پدی بندگے کی او دا اللہ پدی عبادت کی تعالی مرگ راگے نو دا مرگم خمرگ دا مرگم خمرگ دے چی کچری تو دا اللہ پا عبادت کی مرشی نو دا خصب بدین دا مرخواسیم دے او زمان ستاسو عقیدہ و ایمان دا دے چی مرگ پا خپل وقت مقرر دے اذا جا اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون نیٹا راشی یو ساعت و سیکنڈ نرستو کی گی و نمخ کی دا خو اجلی مطلق دے لیکن سخت سعادت دے سلوی خوش قسمتی دا چی انسان لپا عبادت کی مرگ راشی دا اللہ والو مرگونا داسی دا اللہ والو مرگونا داسی چی دی پا عبادت و پا بندگے دا اللہ کی اللہ تا ملاقات کی اللہ اور دنیا نلاش عبادت کی دیل مرگ راشی اور لوی عبادت پہ عبادتونو کی دا قرآن لستل دی دا دیر لوی عبادت دے حدیث دا مسلم شریف دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا دنیا نزی نو قرآن لولی اللہ قرآن لولی جگہ حال کی چی مرگ راگے دی استقامت علی الایمان استقامت علی الاسلام باندی مرگ راگے خبر یہ فرشتی چی روح اغسطول رازی اغا وقت بسحال اللہ فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله بشك آغا خوش قسمتا با نصیب با مراد نیک بخت خلق چاگیوی زمن رب یو اللہ دے زمن داتا یو اللہ دے زمن مالک و حاکم یو اللہ دے صرف دخلی وینانا صرف بخلی ویلنا بلکی ثم استقامو بیا پدی مسئلہ و پدی خبرہ خکلکم شول قائم و دائم پاتی شولا روان دوام پاتی شولا مضبوط شولا حالات بدلیگی خو ربنا اللہ دا مومن ایمان نہ بدلیگی مرضونا بخوریگی خو ربنا اللہ ہوئی گئے کا زان پویا وے خواہ سادگے وخند خیاران شے زان پویا وے اس پسادتوب وخنتیری خلق بسوائی او سکیبا لیکن زماستا عقیدہ و نظریہ دا بدلن ندا ربنا اللہ زما مالک اللہ دے زما مالک اللہ دے زما مالک اللہ دے زما رب اللہ زما دا پارا ٹولی فیصلی زما دا اللہ دا غاڑی نے کد خیر وی کد شر وی کد جون وی کد مرگ وی کد گٹی وی کد تاوان وی کد خوشحالے وی کد خفگان وی ربنا اللہ ربنا اللہ اللہ کے بندو تم کس طرف چل پڑے ہو غیر دانستت اور سارا سادگے دا وجینا دا ناپوئے دا وجینا دا چاپ جال کی ان خط ہے اگے ایمان چستا پی فخر اگے ایمان چستا لوی دولت و لوی خزانہ اگه ایمان چې ستا د پاره سبب د نجات او وسیله د بچاو خلاصونه او د الله د رضا وا اگه ایمان تا هیر څنګه کا الله سره رشتہ کمزوري څنګه شو
ربنا الله دا ټکی هیر نه کی. اور ګوره دا هغه ټکی دی چې په دې ابتدا ده او په دې انتها ده. ستا ورته خیال شته؟ شروع د دې نه شوې ده، خاتمه په دې او اختتام به په دې کېږي. الله آدم علیه السلام چې پیدا که اولاد آدم د آدم د ملا نه د سرو میږو په جسامت پیدا کړ. واړه واړه د سرو میږو عمره جسامت بعضې خلک خطا شي د میږو په شکل کې پیدا کړ. شکل د میږو دغه ښکلې څېره د انسانیت وه، لیکن جسامت د میږو د هغې عمره واړه واړه. بیا دې الله وعده اغستې وه سورة الاعراف آیت نمبر 172. یاده ده وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ دایره نکې کې رشوه. بیا قرآن کلاو کې قرآن به درته یادوي، قرآن به درته ښیي ستاسو رب د اولاد آدم نه وا ستاسو پروردگار پالنهار مالک و حاکم نیما. شکا اللہ تزمن ربی تی زمن پروردگاری ام تی زمن مالکی تی زمن حاکمی. ابتداد دین و الستو بربکم قالوا بلا. انتحابم پدیوی کلچ قبر کی خودیشی فرشتہ بتپوس کی مر ربکا تا تاغا وعدہ دا الستو بربکم یادا واکہی رشوا. مر ربکا ستا رب سوکو، ستا پروردگار سوکو، ستا مالکو پالنہار سوکو. مر ربکا ستا رب سوک دے. رب دی سوک من لیو، مالک دی سوک من لیو. چاہتا دی مالک و رب و حاکم ویلیو. نو ابتداؤم د دینا انتہاؤم پدی باندی. نو پدی منس کی ولی روای دا مسئلہ، منس کی ولی روای دا خبر او دا مسئلہ. الستو بربکم والا مسئلہ ہیرا نکی، پدی کلک شا پدی مضبوط شا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک آغا خلق چاگئی ہوئی رب زمن یو اللہ دے، پروردگار زمن یو اللہ دے. ثم استقاموا بیا خ مضبوط شول کلک شول پدی باندی. اللہ فرمائی چاچی دا مسئلہ اور دا وعدہ یاد ساتلی وا. فرشتی برازی د مرگ پا وقت کی تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اور صحابو دقا شوق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی خوب ولید محاصرہ کی اشاراتو نبی علیہ السلام ورلا بشارت ورکڑو راضی برو جماعت بد حوض کوثر پغاڑا کو. قرآن کلاو کو چی دا اللہ دا قرآن پر لستو مرگ راش. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھا دے سپینگیرے دے بیمار دے اور لخکر روان دے جہاد لا. داغا لخکر امیر و کمانڈر یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاویہ صحابی دے گا اور یزید دا معاویہ زوی دے. خستاسو پنیز یزید اس کنزل دی خواہ.
څوک چې چاته کنزل کوي د یزید نوم ورته وایي. ما ته چاوي ګوره زه یزید ابن یزید مهدي خولې ته دې وګوره یزید د صحابي بچی او ته د هغه د خپو پیزار تم نشي رسېدی. دا خو دې روافظو بدنام کړی دی، دې قاتلانو د اهل بیتو بدنام کړی دی، الزام قتل یې پې لګولی دی. ځان له مسله ده په دې باندې موږ تحقیقي مدلل بیان کړی هم دی او بیا به هم کوو انشاءالله. لیکن دا یو مغالطه د یو پروپیګنډې د وجې نه عامه خوره شوې ده چې یزید خو قاتل دی، دا ډېر بد سړی دی، دا ډېر ناکاره سړی دی. ها دومره ده چې صحابي نه دی، دومره ده چې د حسین د خپو د پیزار برابر نه دی. ای هغه پیزار سره چې کومه دوړه لګېدلې ده د هغې برابر و. داسې په لکونو کروړونو د حسین د پیزار نه قربان شي. په مقابله د حسین رضی الله تعالی عنہ کې د ده هیڅ حیثیت نشته، لیکن خپله ذاتی اعتبار سره بغیر د مقابلې او د تقابل نه چې کم نسبتونه د پله کېږي هغه په دلایلو کمزوري دي، هغه ټول د تاریخ دروغ روایتونه دي، غلطي خبرې. د دې لښکر امیر چې کم لښکر په باره کې نبي علیه السلام فرمایلي وو زما د امت هغه ډله د مجاهدینو چې ډومبنی جهاد به کوي بحري سمندري د اوبو په لار، نو دوی له بخښنه د مغفور لهم. بخاري 2 ځایه دا حدیث راوړی، امام بخاري رحم الله 2 ځایه دا حدیث راوړی. دا جهاد د امیر معاویه په دور کې کېږي اور د دې جهاد دا بحري جهاد چې کېږي د دې امیر او کمانډر او سپاه سالار یزید دی او په دې کې عبادله ثلاثه صحابه موجود دي. عبدالله ابن عباس په دې لښکر کې دی، عبدالله مړی نه دی، دا زما د رسول صحابي دی او میزبان دی. د نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې د میزبانی کړې ده او د الله د حبیب خدمت زما دی د الله په ذات قسمی که تاسو د قبر ته په بد نظر وکتل په جزیرة العرب کې برانه یوم ژوندی پاتې نشي چې د رسول په صحابي ننګ کوي، غیرت کوي، د رسول د نوسي وینه تویولی شي. د ابو ایوب دوره قدر کوي او دوره غیرت کوي. تا نه تپوس کوم یزید له داسې زړه د کم ځای نه راغی چې هغه قاتل د حسین رضی الله تعالی عنه ګرځېده. د وړو وړو دا زړونه نه وو، دې ته ګټې هم نشو ویلې. کمو خلکو چې په اهل بیتو ګزارونه کړي دي هغه معصومان یې شهیدان کړي دي. دا زړونه نه دي، دا انسانان نه دي. قاتلان د شهدای کربلا دا انسانان نه دي، دا انسانان نه دي، دې ته د انسانیت نسبت نه کېږي. یزید وی دا د رسول الله صحابي دی او که په خړ نظر دی قبر ته مو کتل پرې به مو یو نه کم، یو به ژوندی پرې نه ده. تاسو ما نه پیژنئ، په هغې دومره روب راغی چې څه یې ونه کړی شول. خبره دې ځای وه چې ابو ایوب د مرګ په انتظار خو وي چې مرګ راله په لاره د الله کې راشي. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، د الله بندگی کوه، عبادت کوه تر دې چې درله مرګ راشي. د الله عبادت کوه، که په دې عبادت کې درله مرګ راشي هم کوه، که په دې عبادت کې مرګ هم دا د سعادت دی هر چاته نه نصیب کېږي. بل احیا بل احیا بل احیا، دا مړه مړه نه دي، ژوندي دي په لاره د الله کې. لکه د ژوندو د دې نام اعمال کې اعمال نیکۍ ثوابونه اجرونه لیکلي کېږي او تر قیامته به جاري. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
التي كنتم توعدون بیشک آغا خلق چاگیوی زمان رب یو اللہ دے زمان مالک یو اللہ دے زمان پروردگار یو اللہ دے قرآن اہلی کتاب توئی لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او کتاب والو دا عہدو کے او پدی اتفاقو کے چی خپل میانس کی بیو بل تر رب نوایو خپل احبارو تا خپل مولیانو تا خپل پیرانو تا بر رب نوایو فیصلی دا اللہ مقابل کی دا چا فیصلی او دا چا خوخی بنمنو دا اللہ فیصلہ او دا اللہ قانون با حرف آخر منو لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ یو طرف تا دا ټول جہان دا ټول خلق دا لوی لوی نونا بل طرف تا زما دا اللہ قرآن دے دا صاحب قرآن فرمان دے زو دی چا بنمنم کمنم دا اللہ بمنم دا اللہ دا قرآن بمنم دا نبی آخر الزمان بمنم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا اللہ دا نبی خلاف اللہ دا اللہ دا پیغمبر خلاف دا چابم نما نما منک تقلید دا امامانو کو منک دا مجتہدینو تقلید کو نو پدی وجہ کو چی دی امامانو دی علماء دی مجتہدینو منک دا اللہ دا اللہ دا رسول اللہ را خود لیدا کدی رات دا اللہ دا اللہ دا رسول اللہ را نوی خود لینو منگ بچری ہم دا دی تابداری نوی کڑے کدی خلاف کڑے ایسی خبر رورتا ماو بیا چی رازی اجازت بوانے تصویر چیالے بی اجازت با تصویر نالے اللہ دا اللہ دا پیغمبر خلاف دی چابنا من لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اللہ نہ سوا بل سوک حاکم بنمنو نبنیسو بل چالا بد حاکمیت صفت نور کو زمان حاکم اور احکم الحاکمین صرف اور صرف یہ واللہ اللہ نہ غیر کدا اللہ دا قانون خلاف دا رسول اللہ دا فیصلو خلاف دا طول دنیا روانہ شگر دا خبل ایمان حفاظت بس دا خبل ایمان حفاظت ہاں فکر دا جہان دا رستو دے اول حفاظت دا زان و دا خبل ایمان مخی دے جہان چی کم پلزی منگ دا دی مکلف نیو چی خلقو پسی بزو منگ پا دی مکلفیو چی اللہ دا اللہ دا رسول فیصلو پسی بزو عبادتونا دا پریخاودو ندی خبر اس کم زیوہ اگر روایت دا مسلم شریفیات کا من صام رمضانا ثم اتبعه ستا من شوال فکان کسیام الدہر چاچی دا رمضان روجی ہونی ولی ساما رمضانا دا رمضان روجی چی چاونی ولی اور رمضان پسی بیا پشوال کی شپگ روجی ہونی ولی دمرا جرو دمرا ثواب بئی لکر طول زمانہ و طول عمر دے روجہ شا ولی دی کی تعلیم دے سبق دے معبود جوندے دے نو چت جوندے نو دا معبود عبادت بکے عبادتنا صرف رمضان اور روجو پورے خاص نو او دا اللہ بندگان و روجو نباد بم قرآن پرانی زائے روجو نباد بم جمعتنا آباد وائے روجو نباد بم روجی نیسے رمضان نباد بم اللہ دا رضا کولو دا پارا و دا اللہ دا قرب دا حاصلولو دا پارا بروجہ کی گئے رمضان نبادم نوافلو دعاگانو اسکارو اہتمام بکوئے گرے دا مرگیس بروسہ نشتا دا مرگیس معلومات نشتا چی کل رازی پکم زائے رازی پکم حال رازی کوشش
कोशिश कवे हमेशा हमेशा पर इबादत की मसरूफ उसी गए मर्द अल्लाह पर इबादतों को बंदगे की रश अल्लाह दी कीदा से अक़ूलु क़ौली हाज़ा